नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नन बमुंगा द कुर्बाने पाक लबानी ओसो ज़रूरी मसाइल और द कुर्बाने फ़ज़ाइल बयानो बायदो چې دا زموږ د عوام الناس لپاره ذریعه د فایدې وګرځېږي او د دې نه موږ تاسو چې کوم نه فایده اوچته کړو او الله تبارک وتعالی معلوم په دې باندې په آخرت کې چې کوم نه اجر راکړي. قرباني څه شی دی؟ قرباني معنا د نزدېکت حاصلول، هغه عمل چې د هغې په ذریعې سره الله پاک ته څوک نزدېکت حاصل کړي. العمل ما يتقرب به لله. اوس قرباني چې موږ سره کوم موجوده قرباني ده د هغې باره کې چې کوم دی نو د قرآن پاک په رڼا کې آیا قرباني څنګه ده؟ الله تبارک وتعالی د قربانۍ باره کې څه فرمایي؟ الله جل شانو په سورت حج کې د قربانۍ مسله په آیت نمبر 37 کې داسې فرمایلی ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. الله جل شانه دا ستاسو د قربانو غوښې، ستاسو د قربانو وینې دا الله جل شانه ته نه رسیږي. الله پاک ته چې کوم شی رسیږي ستاسو له خوا نو هغه تقوا ده. یعنی قربانی کولو کې، څاروي را پرځولو کې، د دې غوښې ویشلو کې، د دې وینې بیولو کې اصل مقصد چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه تقوا حاصلول دي. او الله پاک ته خپل چې کوم دی نو تقوا د الله تعالی نه یعنې یره او پرهیزګاري او د الله تعالی اطاعت او تابعداري حاصلول دي. نو ځکه الله جل شانه وایي چې ما ته که را رسېږي نو هغه څه ده؟ هغه ستاسو تقوا ده چې زما نه تاسو څومره یریږئ، زما د یرې نه تاسو چې کوم دی د عمل وکړو. یعنې په دې کې څومره للهیت دی. هم په دغه صورت حج کې الله جل شانو په بل آیت نمبر 36 کې دې کې فرمایلی دي چې والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر. او ما د قربانۍ اوښان ګرځولي دي. بدن هغه اوښانو ته وایي چې هغه به حاجیانو صاحبانو د قربانۍ دپاره چې کوم دی نو راوستلو مکې معظمې ته. نو وایي چې ما ستاسو دپاره د قربانۍ اوښان ګرځولي دي من شعائر الله. دا د الله تعالی د شاعرو نه دي، د الله تعالی د شاعرو نه. څنګه چې شاعر اسلام دی، نشانه د الله پاک دي. دا لکم ستاسو دپاره فیها خیر، په دې کې ستاسو دپاره ښېګړه ده. یعنی قربانۍ کولو کې الله جل شانو زموږ ستاسو دپاره څه ایښی دی؟ خیر یې ایښی دی، د دنیا خیر یې ایښی دی، د آخرت خیر یې ایښی دی. او دغه رنګې الله جل شانه په صورت کوثر په 2 نمبر آیت مبارک کې فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر. اے پیغمبر علیہ السلام پس ته مونځ ادا کا او د مونځ ادا کولو نه پس وانحر قرباني وکړه. د نحر باره کې چې کوم دی نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن عباس صاحب، دغه رنګې عطا رحمت الله علیه صاحب، مجاهد رحمت الله علیه صاحب، اکرما او حسن بصري رحمت الله علیه صاحب نه روایت دی چې د دې معنی ده قرباني کول. یعنی د الله تبارک وتعالی تقرب حاصلول په ذریعه د څاروي د حلالولو کې. دا خو د قرآن پاکو په رڼا کې د قربانۍ اهمیت دی چې قرباني کول زموږ ستاسو دپاره څنګه. اوس آیا په سنت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د قربانۍ متعلق چې کوم دی نو دا څو موږ تاسو چې کوم دی نو احکامات پاتې شوي دي؟ وی حدیث مبارک دی د ترمذی کتاب الوضاحی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کړی دی عبدالله ابن عمر سے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او مدینه منوره کې لس کاله چې دینو قیام فرمایلو او په دغه لسو کالو کې متواتر قربانۍ لس کاله چې دینو کړي دا قربانی چې کوم نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت متواتره او سنت مؤکده دي دا چا لپاره چې کوم کس باندې چې کوم دی نو هغه وجوب داشته دي دا رنګه په بل حدیث مبارک د انس رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو دا حدیث مبارک امام بخاری صاحب چې کوم په خپل کتاب کې راوړل ان انس رضی الله عنه قال ذهن النبي صلی الله علیه وسلم بكبشين املهين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صغاهما انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی روایت کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا حدیث مونږ ته رسول لري کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کړي وا او ما کتلو چې دوا ګډوري چې کوم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دین حلال کړو رنگ څنګه املهنی یعنی رنگ چې د سپینو تور ته چې دین مایلو او اقرنین دا چې کوم دینو خکرور کوم دینو دا ګډورو خکرېږي او وای چې ذبحهما بيده په خپل لاسونو مبارکاو باندې دا دواړه چې کوم دینو دا ګډوري حلال کړلو وسمى وكبر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو سوی بسم الله اول نه بسم الله ویلا او به الله اکبر الله اکبر ووضع رجله او خپل مبارک چې کوم دینو کې خدا علا صغاههما یعنی دا آغا ګډورو په دغه باندې چې کوم دینو په غاړه باندې دا غي په مړې باندې چې کوم دینو دا خپل چې کوم کې خدا او دې حلال دا د بخاری شریفو په هغه باب کې چې هغه راوړل دا حدیث مبارک چې بابو تکبیر عند الذبح حدیث نمبر دے 15215 نمبر حدیث مبارک دے نو پتہ ولګی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه قربانی کړی را په ګډوري باندې قربانی کړی را په پیسو په دې ټول باندې قربانی کیږي خدا د نبی علیہ السلام نه دا روایت د ګډوري شوی دی د دو قربانی نبی علیہ السلام چې کوي په یو وخت باندې کړی دي او هغه سره بسم الله ویلی دي او هغه سره الله اکبر ویلی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت عمل چې کوم دی د قربانی بارک زموږ تاسو لپاره بل حدیث مبارک چې کوم دی د ابن ماجه حدیث دی عن زید بن ارقم رضی اللہ قال قلت او قالو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وی چې ما ویل یا منګه نور صحابه کرامو دا ویل چې یا رسول الله اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما هذه الاضاحی دا قربانه سدی یعنی منګه دا قربانه زمونږ د پاره د دې څه اهمیت ته یاره د قربانو زمونږ په جون کې د دې څه اهمیت ته دا څه شی دی د دې دا حکم څه دی قال او فرمایل نبی علیہ السلام سنت ابیکم ابراهیم دا اوسو د پلار ابراهیم علیہ السلام سنت دی قالوا ما لنا منها صحابه کرام عرض کو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم په قربانۍ کې مونږ د پاره سدي قال بكل شعره حسنه وی فرمایل چې د هر یو ویختو په بدله کې یو نیکی به الله جل شانو درکړي قالوا یا رسول الله صحابه ورته کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فصوبو پس تاسو مونږ ته د وړین ساروي بارکه وایي لکه ګډوري چې شو دا غي بارکه ګډ چې حلال کو دا غي مسله ته په کې وړې ډېر زیاتې ویختو دومره نی وړې زیاتې قال بكل شعره من الصوب حسنه وی فرمایل چې دا حکم د ګډوریم دی د ګډوري د هرې وړې په بدله کې الله جل شانو به یو نیکی دا ورکړي دغه رنګ بخاری کتاب الاضحیه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کوم دین راوړی یحیی بن سعید رضی الله عنه
سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يحيى بن سعید رضی اللہ تعالیٰ وی چې ما د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ چې د سهال دوی دی ما ته اوریدل چې مونږ به په مدینه منوره کې خپل قربانۍ سربولي او دا عمل چې کوم دی نو سو دا عمل د ټولو مسلمانانو چې قربانۍ به واغستي نو هغه به مخکې دا مونږ تاسو دا وی چې قربانۍ والی نو قربانۍ به چې کوم دی نو ښه ګیاګانې وله ورکوه ښه ونډې وله ورکوه او ښې لامبوه او ښې چې کوم دی نو صفا کوه چیرې دی جسمانی لحاظ سره څومره مضبوط شي څومره سربی شي نو دومره ځکه نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک دی که نه چې دا کومې قربانۍ چې دي نو دا ستاسو دپاره چې کوم دی نو په پولي صراط باندې چې کوم دی نو دا بهترین سورلی دي. خیر الضحایا خیر المتایا بهترین سورلی دي ستاسو دپاره چې کوم دی نو په کوم دی باندې په پولي صراط باندې. بیا وایي چې د دې د قربانۍ تاریخ آیا دا مونږ سره چې کوم دی نو مونږ سره کوم ځای نه شروع شوی دی نو دې باره کې چې کوم دی نو مونږ ته قرآن پاک هم فرمایي چې قرباني د آدم علیه السلام نه چې کوم دی نو را روان دا مونږ هو چې کوم قرباني کو دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت دي د هغه وخت نه په مونږ په دې امت باندې چې کوم دی نو را روانه شوې ده د دې امت ته دا خوښه شوې ده. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا ستاسو د نیکو یعنی دا ابراهیم علیه السلام سنت دی او دا په تاسو باندې چې کوم دی نو گویا کې فرض او واجبه ده چې کوم کسان استطاعت والی خو آیا مخکې د دې نه مخکې قربانۍ وي او که نه وي نو دې باره کې قرآن پاک چې کوم دی نو د څه وی د آدم علیه السلام نه چې کوم دی د قربانۍ شروع شوې ده او ځکه چې په هغې قرآن پاک کې الله جل شانو په صورت مائده کې د حابیل او د قابیل واقع بیان کړې ده او په هغې کې چې کومې فرمایلي دي چې اذ قربا قربانا کله چې د دواړو وروڼو جګړه راغله نو پلار ورته وویل دا جګړه ستاسو به داسې فیصله کېږي چې تاسو دواړه الله جل شانو ته قرباني پیش کړي. په هغه وخت کې دا رواج و چې هغوی به چې کوم دی نو د قربانۍ سامان به چې کوم یو کس زمینداره کوله چې خپل غنم راوړلو او حابیل چې کوم نو هغه دغه کوله څاروي به سره ول نو هغه خپل چې کومې ګډ راوستو او هغه ګټ باندې چې کوم دی د قربانۍ دپاره یو ځای مختص پای باندې کېښودلو چې کومه قرباني به قبوله شو آسماني اور به راغی په هغې به ولګېد بس آسماني اور راغی د حابیل ګډورې چې کوم هغه وسوځېدو او د قابیل هغه غنم چې کوم دی په ځای باندې پاتې شو. نو دا تاریخ الله جل شانو قرآن پاک کې بیان کړی دی چې دا د آدم علیه السلام نه قربانۍ چې کوم دی شروع دي خو خصوصا ذکر بیا چې کوم دی نو د ابراهیم علیه السلام دا مونږ سره بیا په قرآن پاک کې په صورت صافات کې چې کوم دی نه ملاویږي. په صورت صافات کې الله جل شانو دا واقع چې کوم دی په پورا په شرح و بسط سره چې کوم دی نو بیان کړی ده. په هغې کې چې کوم دی نو وایي چې دا سنت ابراهیمي دي او په دې کې چې کوم دی نو الله جل شانو او د دې نه مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې پخوانو قومونو دپاره خو دا خبره وه چې اور به پرې ولګېدو قبوله به شوه ناقبوله به پاتې شوه ایله بیا څه خواله نه خو زما دپاره احلت لی الغنایم زما دپاره ولجې یعنی مالی غنیمتونه په هغې کې قربانۍ شاملې ما دپاره الله پاک حلال کړه. ګوره زکات مال د هغې دپاره چې دی حلال نه و زما د امت دپاره زکات الله پاک د غنیانو نه زکات اخلا او غربا ولا مساکین له ورکوه. قربانۍ چې کوم دی نو به غنیان خلک قربانۍ کوي او په فقراو او غرباو کې به یې تقسیمي. دغه رنګې مالي غنیمتونه چې کوم په جنګ کې په غزواتو کې به حاصل شو یا د هغې نه پس هم تر قیامت تر ورځې پورې دا حکم دی هغه به چې کوم دی نو دا کېږي. په مسلمانانو کې به د هغې بیا چې کوم دی الله جل شانو د هغې ترتیب او د تقسیم ښودلی نو ځکه دا وایي چې دا سنت ابراهیمي دي. قرآن پاک کې په صورت صافات کې الله جل فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. صورت صافات آیت نمبر 102 کی اللہ جل شان فرمائی
چې کله ابراهیم علیه السلام وکتل چې بچی یې داسې چې کوم دی د 9 کالو شو د منډو تړلو عمر مفسرینو 9 کاله لیکلي دي نو یې الله جل شانو ورته په خوب کې وښودل چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی لګیا د خپل زوی هلالې نو یو شپه بله شپه نو بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله پاک زمانه د دې خپل بچي چې دا سره 4 شلو یا 100 کالو په عمر کې الله پاک ته ورکړ د پیرې همسایه وه او الله پاک چې کوم دی نو د هغه زړه کوتو چې آیا زما دا خلیلو دی چې کوم دی څه کوي اسماعیل علیه السلام هغه ته خو ویل نو پکار بس راوله لار که خو نه ابراهیم علیه السلام هغه ته وویل د دې دپاره چې دی په دې ثواب کې شامل شي او دی چې کوم دی خپل نیت وکړي چې یاره زما قرباني چې کوم الله پاک غوښتلی چې آیا دی څه وایي په دغه وجه باندې ورته ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو فرمایل چې بچیه زه تا وینم په خوب کې چې زه تا حلالومه ته ما ته ووایه ستا څه خیال دی څه سوچ دی څه رایې ده ستا ته په دې کې خپل چې کوم دی نو مونږ ته خپل نظر چې کوم دی ما ته راروان دی که اسماعیل علیه السلام هم د چا زوی و د خلیل الله زوی و د هغه تربیت هم چې کوم دی نو د بیبي هاجرې علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په جولې کې چې کوم دی شی و نو هغه ورته څه فرمایل او ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اسماعیل علیہ السلام په جواب کې وی اے پلارا افعل وکتو ما تؤمر هغه چې حکم شوی تا ته د قربانۍ د الله لخوا ستجدني نو بیا به مومې ته ما لره ان شاء الله کچرې الله تعالی وغوښتله که مشید د الله تعالی وي من الصابرین د صبرناکو خلکونه زه به د قربانۍ وخت کې تختم نه زه به پړي نشلومه زما به الله تعالی ته چې کوم دی نو په دغه وجه باندې الله پاک چې کوي مخ قرآن پاک وي چې کله دی دواړه په دې باندې چې کوم دی اګري شو فلما اسلما پس هر کله چې دواړو غاړه کې خدا حکم د الله ته وتله للجبین نو راوی پردو اسماعیل علیہ السلام په یعنی په دو باندې په اړه باندې چې څنګه حلالولو نیت کو چاړې ولا په ماره باندې راخله الله پاک چړې ته حکم چې ما حلالو الله جل شانو आवाज کو وناديناه يا ابراهيم आवाज کو مونږه ابراهيم عليه السلام ته مونږ ته आवाज کو چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا پتہ کی سره رښتینی کو تا هغه خوب تا په خوب کې چې کوم نه خپل بچي حلالو هغه تا په رښتیا باندې کو زماغه حکم تا ته پیغمبرانو خوب چې دی دا وحي نو د وحي یو قسم نو تا زما د وحي چې کوم دی هغه صحیح چې کوم دی دغه تا وکړو تعمیل دی وکړو وفدیناه بذبح عظیم او مونږه په پیډیا کې ورکړه تا مونږه په بدله کې دته چې کوم دی د اسماعیل اسلام په بدل کې مونږ ته څور کو بذبح عظیم لوی ذبیحه موتور لوی ذبیحه ورته ولې ویل شوی دی په دې وجه باندې چې دا ذبیحه چې کوم ګډوري ول د جنت نه راغې ګډوري چې کوم د حابیل کوم ګډوري الله پاک چې کومه قبول کړو دا قبولیت ته قرباني شو او ته الله پاک راولېګو نو وایي چې هغه الله پاک تر وخت تر قیامت پورې په خلکو کې قرباني جاری او ساری زګه دې ته ذبح عظیم وې دا غټه قرباني ده چې د دې یادګار تر قیامت تر ورځې پورې پاتې شو په دغه وجه باندې او د قربانۍ باره کې مونږ تاسو چې کوم دی نو څه خبرې واورېدې اوس وایي چې آیا د قربانۍ په دغه ورځو کې چې کوم دی دا کله چې مونږ قرباني کوو د اخترونو ورځ د لوی اختر د ورځ چې کومه ده یا د واړه اختر ورځ چې کومه ده په دې باندې به هغه خلکو څه کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی نو دې خلکو به چې کوم دی نو څه کولو یو صحابي دی انس رضی الله تعالی عنہ میرے دې روایت کی قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې هر کله مدینه ته تشریف فرما شو ولهم یومان یلعبون فیهما نو دغه خلکو چې کوم دی نو دی به دا 2 ورځې په دې کې چې کوم دی لهو لعب کو منډې او تړلې او سو خرافات او خوابت فقال ما هذان اليومان پس فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ورځې سدي دا تاسو چې منډې تړلې وای دا درد غربم جوړ کړی دا پردولم جوړ کړی دی دا کیسې بیسې چې کوم دی دا سدي دا تاسو څه کوئ قال نو صحابه کرام ورته عرض کو كنا نلعب فيهما في الجاهليه دا 2 ورځې موږ په زمانه جاهلیت کې دک شانته منډې تړلې والي لکه موږ خلکو چې کومه په دغه 2 ورځو کې څوک فلمونه راوړي څوک ګډاګانې ناچونه کې سکی دا زمانه جاهلیت کې خلکو کو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې ما هاذا نه دا سدي دا 2 ورځې تاسو چې لګیاي په دې کې کنه نو دی ورته وی دا خو زمونږ د زمانه جاهلیت روایت دی چې مونږ به دا چل کو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پس رسول پاک صلی الله علیه وسلم وتقو فرمایل ان الله قد ابدلکم بهما بشک الله پاک تاسو په بدل کې د دې 2 ورځو د زمانه جاهلیت نه د الله لعبو د منډو تړلو د دروغ ریشاو په بدل کې 2 خوشاله ته الله پاک درکړي خیرا منهما چې هغه بهترین د ورځو نه دي د زمانه جاهلیت نه هغه سدي یوم الاضحى و یوم الفطر یو چې کوم نه عید الاضحى چې ورته وي عید قربان چې ورته وي عید بکر عید ورته وي یو تاسو الله پاک دغه د لوی اختر ورځو او بلې د چې کوم نه د فطر ورځ یعنی د واړه اختر ورځ درکړه دا حدیث شریف ابو داود کی په صلات العیدین کی حدیث نمبر 1185 نمبر حدیث سے او اوسم کده چا مثلا یو سړی وی چې بایزو نه پوهیږم چې قربانی په ماشته او کنيشته دا غي د فقهاو مفتیانو چې کوم نه زبردست کوشش کړي هغه وی ګوره چې یو سړی وی په ما قربانی شته او کنيشته نو دا غي دا مسله ده چې یو سړی سره چې کوم نه 52 تولی چاندی ده یا 7.5 تولی چې کوم نه سونا ده دغه نصاب د زکات ته کنه اوس یو سړی چې هغه سره چې کوم نه سونا ده یا سره 1 تولی ده یا سره 2 تولی ده باقي سره مثلا چاندی ماندی ده کچره د هغه سودونو پیسې را غونډ شي د چاندې نه تقریبا 7000 روپے خو شا چې کوم نه دا جوړیږي 52 تولونه وی کده سره بیا چې کوم نه دغه پیسې چې کوم باقي پاتې دا وسره را غونډ کی او دا دې سره جمع شي د یوې تولی سره د 2 تولو سره نه په دې کسبانی چې کوم نه دا کی قربانی کی اوس یو سړی چې هغه چې کوم نه مثلا کور دی خو لوی بنگلا کور دی خو دې پکې اوسېږي په د باندې چې کومه قربانی نشته یو سړی سره گاډي خو د ضرورت په د باندې قربانی نشته یو سړی سره چې کوم نه پټې دی پکې ځان چې کومه دا کی کو دې باندې هو کده د بکور کې داسې سامان دی چې هغه سامان چې کوم نه اډو د استعمالم نه دی لوخي لرګي دي هغه دی راوالي اوس کمپیوټر باندې کار کیه پکې نه دی صاحب یا مثلا دی چې او زمون فقها اوس موجوده وخت کې دا مو چې سړی چې هغه سره موبایل دی د 1 لک او د 2 لک روپو یو سړی موبایل ساتي دا شاده چې کوم نه د لوپره سامانونه ساتي چې هغه شرعي نه دی هغه ته ضرورت نشته نو بیا خو دغه غیر ضروري اشیاء یعنی د ضرورت نه پالتو اشیاء چې کوم دي دا به ټول راجمع کولی شي که د دې حساب مثلا د قرض به تلر کې د ضرورت په تلر کې باقي پاتې تر 8000 روپو پورې سره موړي جوړیږي نه په د باندې قرباني شته او کنا بعض فقها دا مو چې د سروزر نصاب ته بیړ واخو بیا ډیره جوړیږي ځکه چې سروزر خونم څه په 1 لک روپے سره د پاسه چې کومه توله نو هغه ډیر شي دی خدای چې زمونږ فقها وی چیرې خیر دې چې کوم نه د چاندې په دوه باندې چې کوم نه نو لکه ځان دې وباسي نه د قربانې نه ابلوز مې یو عالم اوریدو ودا څومره د بی غیرتوب خبره ده چې یو سړی عالم ته وی مولا صاحب ته وی چې مالا پکې مسله وګوره په ما قرباني کیږي نه کیږي زما خو چې کوم نه گاډي مشته زما بنگلا مشته زما چې کوم نه جیداد مشته زما ساروي مشته زما
خو دا چې چیز نه غونډه کړي ډېر ښه نه منو او زما لونو ته او دې ته چې کوئی بلا بلا کالیم چې کم نه انګیندو ته دا او بیا هم دی ویني وی دا د کې اسلامي غیرت نشتا که په دې سړي کې اسلامي غیرت وي د به بانې نه لټولې بلکې دې به لګېدلو چې بھائی دا قرباني چې کومه څومره شي په ما باندې څومره پیسې راځي په ما باندې 100,000 15,000 15,000 دا روپۍ راځي په ثابت کال کې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی نبی اسلام تاسو شو چیرې د قربانۍ متعلق چې کومه د فضایلو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې په دې ورځو کې د دې اختر پر ورځو کې چې کوم نه د قربانۍ نه د بل هیڅ یو څه اجر چې کوم نه د واجب او د فرض نه علاوه بل هیڅ یو عمل نشته چې دا غي اجر قربانۍ ته رسیږي دا دونه لوی اجر و یو مسافر سړی دی په هغه باندې قرباني نشته خو که چېرې دی مثلا په دې 3 ورځې کې مقیم شو د 3 ورځې د ماښام نه مخکې د نور د پریوتون په د باندې بیا قرباني واجب ده او که سړی مثال په تو باندې چې کوم نه په دغه ټیم کې دی مسافر شو لاړ دی ووتو نو بیا هم چې دی په د باندې نشته نو دا به کتی شي ځکه چې قرباني لسمه 11 او 12 دغه پورې چې کوم نه دا 3 ورځې د قربانو دي په دغه 3 ورځې باندې خو لومبه ورځ باندې اجر چې کم نه نو هغه فقها وایي چې زیات دی په 2 ورځې دا غي نه کم دی په 3 ورځې دا غي نه او آیا قرباني د شپې کیږي او کنه کیږي نو د شپې هم قرباني کیږي روا ده خو کچره دی د قرباني هغه چې کم نه کم ته چې دین نه خرچ ورته وي د مړې هغه رغونه چې کم نه د ویني هغه رغونه د ساغه ناله برابر چې کم نه نو دې کټ کولی شي او رڼا وسره دومره نو بیا ټیک ده خو بهترین وخت چې کوم نه هغه ورځ ده چې د ورځ چې کوم نه د قرباني وي او په قرباني کې اوس دونه داسې دي چې هغه دغه خوراک چې کوم نه من دي هغه ته مونږورو یو د مسبوحه ورته وي هغه وینه چې بېږي په خو به زمون خلکو یې د پلاني کو ته صحیح د ګلاس پیرول وته بهونی څو رمایات دي بلا مشرانو به اخو الحمدلله علماء کرام خواره وکړي هغه د مسبوح چې دیم په دې اوس دونو کې شامل دي دغه شان چې کوم نه په دې کې دا تریخي چې ورته وي دا پکې چې دین شامل دي پای کې د وړو بولو د لویو بولو زینه چې کوم نه شامل دي غدود پکې چې کوم نه شامل دي دا قسمه سيزونه چې کوم نه دا موږ ته مردار مړې وایو نه په دغه نه دا سيزونه چې کوم نه دا با وړل چې کوم نه دا من دي دا شانت سرمن شو دا شانت سوي شوي دا شانت چې کوم خکر شي په کو زیمنا خو بهرحال دا قسمه سيزونه چې کوم دی دا تنه معنا شوي دي د دې نه مونږ ځانو ساتو باقي قرباني چې کوم دی نو مونږ د وخت نه کوشش وکړو او قرباني آیا کم وخت کې روا ده حلالو وی قرباني په خاریو کې چې چرته د اختر مونږ کیږي الته د اختر د مانځ نه پس قرباني حلالو روا دي او چې چرته د اختر مونږ کیږي باندې دیهات دي په هغه ځای کې د سار د مانځ نه پس قرباني ته کول شي باقاعده بلکې څنګه فقها او بداسي کولو چې بعد خلکو به د خاري خلکو به دوی وای ساروي ولګي باندې ته دیهات ته ولګي چې اختر مونږ ته نه سار مانځ پسې چې کوم نه ال تعالی لول شي او کدل ته دی حلال کو داسې ځای کې چې ستا په ځای کې د اختر مونږ کې به کې حلال کو نو بیا به سم مسله به بیا دای چې بل قرباني وکړي دا کار دې صحیح نه کړي بل د اختر پړول باندې فقها دا متفق دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پړول باندې نه د اختر د مانځ نه پس نه د اختر د مانځ نه شاته نوافل ګورې نه لیکلي مونږ تاسو چې په دغه باندې په عیدګاه کې چې کوم نه چې مونږ لاړ شو الته چې مونږ نفلونه چې دین مونږ دا نکو نو دې د پاره دی الله تبارک وتعالى چې مونږ تاسو لا په دې د عمل کولو توفیق راکړي چې مونږه قرباني په صحیح شریع محمدي سره مونږ چې کوم نه وکړو